هغه امت څه شو چې د کوم امت دپاره رسول الله جړاګانې کړې دي؟ هغه امت څه شو چې د کوم امت دپاره به رسول الله د قیامت په ورځ سر په سجده وي؟ هغه امت څه شو چې د کوم امت دپاره به رسول الله مبارک شفاعت کوي؟ هغه امت نن په دین پسې مذاق شروع کړی دی. هغه امت نن د قرآن مذاق شروع کړلی. هغه امت نن د اسلام مذاق شروع کړلی. هغه امت نن د الله د حکم چې اهم حکم د مانځره پاغه پسې مذاق شروع کړلی. هغه مبارک میاشت چې د برکتونو میاشت ده، د خیرونو میاشت ده، هغه میاشت چې الله رب العزت په دې کې دعاګانې قبلوي. نن مسلمان د عبادت په ځای مذاق د دین شروع کړی دی. وګورو محترمو، کم مقدس ځای کې د الله په کور کې نن خلک په ټیک ټاکو کې مشغول دي، په مانځه پسې مذاق کوي. د عبرت مقام د محترمو، بعض خلک را لګي په مانځه کې په مانځه باندې ولاړ دي او خنداګانې کوي او بس کوي. څوک پسې راځي د شاته ونه ټونګې ورکوي، څوک راځي سلامونه ورسره کوي، او څوک د الله په کور کې ګډېږي. الله به نه خفه کېږي، رسول الله مبارک به نه خفه کېږي چې زما امت په څه باندې څه حال شروع کړی دی؟ دا کم نن چې موږ دا کم حالات شروع کړي، دا څه چې نن موږ کوو، دا خو د رسول الله په زمانه کې د منافقینو حالاتو چې الله په قرآن کې د هغو په باره کې فرمایي ولې داسې کوئ؟ هغو به وایي انما کنا نخوض ونلعب، موږ خو خنداګانې کوو، موږ خو لوبې کوو. الله به ورته ووایي لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نن ماته بانې مه کوئ، نن ماته عذرونه مه کوئ، تاسو خو کفر اختیار کړل د ایمان نه پس. علما فرمایي که یو سړی د الله په شاعرو پسې د دین په څیزونو پسې مذاق کوي، نو وایي د ده په ایمان کې شک دی. نو د الله په کور کې داسې څیزونه کوم محترمو؟ په دې میاشت کې خو الله ته په سجده باندې پرېوتل پکار دی. دا خو د عبادتونو میاشت ده. الله ما ته ودرېږه، الله ما نه وغواړه، او موږ نه د الله په دین پسې مذاق شروع کړلی. نو محترمو داسې څیز نه ځان ساتل پکار دي. کوشش وکړو د نن نه عزم وکړو چې زه به د الله په دین پسې مذاق نه کوم. زه به نن په کمو سترګو باندې غیر مسلمو ته په کمو سترګو باندې ویم چې ایمان نه وړئ. هغه به چې ته خو هغه وي، ستا مسلمانان خو هغه دي چې تاسو په خپل دین پسې مذاق کوي. زه به په کمو سترګو باندې د رسول الله مخې ته ورځمه او هغه ته به ویم چې زما سفارش وکړه. هغه به چې تا خو زما د دین پسې مذاق کړی. څه شو محترمو، دا میاشت د عبادتونو میاشت ده، الله ته د جړاګانو میاشت ده، الله ته د قبلېدو میاشت ده، د خپل کلام د الله د کلام د قرآن د تلاوتونو میاشت ده. نن د موبایل نه ځان وساتو محترمو. دې موبایل موږ هم برباد کړو، زموږ دین هم برباد کړو، زموږ نوجوان هر څه برباد کړو. نو کوشش وکړو د موبایل د استعمال نه ځان وساتو او د الله کلام ته ټیم ورکړو، د الله جماعت ته ټیم ورکړو او د الله دین ته ټیم ورکړو.